बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पुख्तन دا ده چې موږ سره د کاپر سلفاید مولر سالوبیلیټي مولري انحلالیت په اوبو کې معلوم کړي که چېرته کاپر سلفاید دپاره کې سپي څلور ضرب په منفي اته دی شي همدارنګې میګنیز سلفاید دپاره مولري انحلالیت پیدا کړي که چېرته کې سپي د میګنیز سلفاید لس په منفي شپاړس شي. نو په دې مثال کې موږ دا ګورو چې هایدرالیسس چې دی انحلالیت چې دی ما سره په هایدرالیسس چې دی په انحلالیت باندې څه اغېز کوي. صحیح ده. نو موږ په تېر ویډیو کې دوه کنډیشن ویلي وو چې مالګه موږ سره منحل کمه ده نو پیج د اوبو کې څه اغېز نه کوي او بلکې ما سره مالګه ډېره منحل ده نو موږ سره د اوبو په پیج باندې شی کوي موږ سره اغېز کوي. نو موږ به سلفاید دواړه سلفاید دي که نه میګني سلفاید هم دی همدارنګې کاپر سلفاید هم دی. نو موږ حل ته راځو او حل کې زه سلفاید هایدرالیسس چې کوم صحیح ده. نو د سلفاید هایدرالیسس ریاکشن چې کوم موږ سره دی د سلفاید هایدرالیسس ریاکشن هغه زه اخلم. نو سلفاید دا زه اوبو کې واچوم سلفاید اوبو کې واچوم ما سره یو ایچ ای راځي پلس او ایچ آی نیگیټیو راځي. نو دا د هایدرالیسس ریاکشن دی ما سره د سلفاید هایدرالیسس ریاکشن دی د سلفاید. اوس اول کنډیشن اخلم د کاپر سلفاید لپاره. نو ګوره کاپر سلفاید کې سپینه معلومیږي څلور ضرب لس په توان د منفي اته دېرش دی. نو دې مطلب دی چې انحلالیت د کاپر سلفاید دا ډېر زیات کم دی. نو کم او ایچ آین چې سلفاید یعنی اصل کې دا کاپر سلفاید منحل ډېر نه دی چې منحل نشو نو کم سلفاید چې ما سره پیدا کېږي نو هغه موږ سره کمي او هغې په نتیجه کې چې کوم او ایچ آین تولیدېږي نو هغه به موږ سره کمي. نو موږ کولی شو چې موږ او ایچ آین چې د هایدرالیسس نه پیدا کېږي په دې صورت کې او ایچ آین چې هغه تولیدېږي د هایدرالیسس په نتیجه کې د کاپر سلفاید کې د سلفاید هایدرالیسس په نتیجه کې چې کوم تولیدېږي نو د هغې نه موږ څه کوو د هغې نه موږ صرف نظر کوو. صحیح ده. او موږ او ایچ آین هغې نه صرف نظر کوو او موږ او ایچ آین د اوبو مساوي نیسو. او ایچ آین موږ نیسو چې دا لس په توان د منفي اووه دي هغه هسې په اوبو کې صحیح ده هغه هسې موږ سره څه کړي په اوبو کې موږ سره. نو ما سره به الفا ټو چې دی دا به موږ سره مساوي شي الفا ټو به موږ سره مساوي شي لس په توان د منفي دویش صحیح ده لس په توان د منفي دویش لس په توان د منفي دویش لس په توان د منفي دویش تقسیم لس په توان د منفي اووه په توان د دوه جمع موږ سره شو لس په توان د منفي اووه لس په توان د منفي اووه جمع
لس په توان د منفي 2 شي. نو د دې نه تقریبا راځي موږ سره دا چې موږ حل کوو الفا 2 موږ سره مساوي کېږي 15 ضرب لس په توان د 9. نو کا افیکټیو چې کوم دی دا موږ سره مساوي کېږي کا اس پی divided by alpha 2. نو موږ سره کا اس پی divided by alpha 2 او کا اس پی موږ سره مساوي شو 4 ضرب لس په توان منفي 23 divided by 15 ضرب لس په توان د منفي 9 نو 8 ضرب لس په توان د منفي 10 شو. نو کا افیکټیو چې دی چې هغه په پیج باندې ډیپینډ کوي دا هغه کا افیکټیو راغی 8 ضرب لس په توان د منفي 10. نو فرض کړه چې ال چې دی موږ سره ال اس چې دا موږ سره solubility product دی اس چې دی دا solubility دا یا molar solubility. نو mass balance equation چې دی mass balance په موږ سره مساوي شي کاپر concentration دا اس سره سم او تحلیلي concentration د سلفاید دا هم شي. نو ما سره به S2 دا موږ سره مساوي شي 8 ضرب لس په توان د منفي 10. نو سلفاید molar solubility دا موږ سره مساوي شي 3 ضرب لس په توان د منفي 15. نو molar solubility د کاپر د پاره یا سلفاید د پاره دا 3 ضرب لس په توان د منفي 15 شو. خو کام داسې موږ واخلو صحیح ده نورمال سره 8 شو نو بیا تقریبا 19 دغه molar solubility. نو دې سره solubility چې دا څه شي ده زیاته شي ده د لس په توان منفي 19 سره راغلی لس په توان منفي 15 ده یعنې هلالیت څه شي ده زیات شي ده. نو که موږ بي برخې ته راشو چې بي برخه کې موږ سره هایدرالیسیس پوره شوی دی صحیح ده. نو په بي برخه کې کله چې هایدرالیسیس کمپلیټ وي کله چې هایدرالیسیس ما سره کمپلیټ وي نو بي پارت هایدرالیسیس شوی دی hydrolysis complete. نو کله چې hydrolysis پوره شوی نو بیا موږ دا معادله داسې لیکلی شو چې منګنیز سلفاید پلس منګنیز آئن plus HS plus OH ion. نو equilibrium constant په دې ریاکشن لپاره موږ سره مساوي دي. equilibrium constant ما سره دې ریاکشن لپاره مساوي دي KSP KW divided by KA2 او دې کې ځکه قیمتونه وځکه ما سره لس په توان منفي 14 ضرب لس په توان منفي 14 او لس په توان منفي 15. نو دې نه
का कीमत तकरीबन राजी लस पता منفی 15 دیگه का कीमत شي راځي لس پتا منفی 15 د ما سره د سالوبیلیټی چې د زیاته شوی ده دیگه انحلال د مواد زیات شوی نو اس کوم واخل اسم سره مولری انحلالیت ده اس نو داسې فرض کو چې دا مولری انحلالیت ده نو بیا با اسم سره مساوي شي د میګنیزاین سره د میګنیزاین غلظت سره داخله مساوي د بای سلفاید غلظت سره پاس مادلینا دا سره مساوي د اوه چان غلظت سره دیگه نو ما سره با اس درې بیا راشي اس درې دا مسره شي لس پتا منفی 15 نو اسم سره مساوي شي لس پتا منفی 15 نو ورغیز نه معلومیږي چې انحلال ډېر زیات شوی دی نو سره پیدا نو کوم د سوي نیمګنی سلفاید باید شوی لس پتا منفی 8 او د هایدرولیسیس د وجه نه انحلال ما سره شوی زیات شوی او موږ سره راغلی دی لس پتا منفی 15 چې مولر سالوبیلیټي راغلی په پیچ باندې د هایدرولیسیس اغیزه د اوبو په پیچ باندې د هایدرولیسیس اغیزه دا موږ سره د پام وړي ته چېرته سلفاید د MS په ډول دی لکه کاپر سلفاید میګنی سلفاید او د هغه کې SP قیمت چې دی لس په توان د منفی 2 شي صحیح ده نو که چېرته د KSP قیمت د MS سلفایډون د پاره دا په اندازه د منفی 2 شي پیدا که دا منفی 2 شي نو بیا د اوبو په پیج باندې هایدرولیسیس چې دی څه ناسد شی کوي اغیزه کوي نو د KSP په دې قیمت کې چې ما سره KSP قیمت تقریبا لس په توان منفی 2 شي OH آین چې موږ سره د هایدرولیسیس په نتیجه کې تولیدېږي د هغې غلظت هم لس په توان منفي 2 دی صحیح ده د KSP په دې قیمت سره چې کوم OH آین د هایدرولیسیس په نتیجه کې تولیدېږي نو د هغه کنسنټریشن هم ما سره څه دی لس په توان د منفي 2 دی صحیح ده نو OH آینونه د KSP په دې قیمت کې چې د هایدرولیز په نتیجه کې دغه OH آین د کوم ځای نه راغلی د هایدرولیسیس په نتیجه کې راغلی نو OH آین کنسنټریشن دا ما سره څه دی لس په توان د منفي 2 مولر دی او همدومره خو د واټر نم راځي که نه اوبه چې موږ سره څه شي تجزیه شي نو په هغې کې OH آین کنسنټریشن هم لس په توان څه دی منفي 2 دی اوس که داسې سلفایډونه وي چې د هغوی انحلالیت زیات وي صحیح ده داسې سلفایډونه چې د هغوی انحلالیت زیات وي سلفاید چې د هغوی انحلالیت دا موږ سره څه دا موږ سره زیات وي نو سلفایډونه چې د هغوی انحلالیت زیات دي نو د هغوی د هایدرولیسیس په نتیجه کې د سلفاید آیون
हाइड्रोलिसिस په نتیجه کې چې کوم OH आयन تولیدېږي دا داغه OH आयन تولیدېږي داغه غلظت په زیاتی په نسبت د هغه OH आयन چې هغه بو څخه پلاس راغلي نو د بو څخه چې کوم OH आयन غلظت راغلي په دې مقابل کې بعد د سلفاید د هایدرولیسس په نتیجه کې چې کوم OH आयन پیدا شي داغه غلظت به زیاتی نو موږ د نورو سلفایډونو لپاره هم داسې محاسبه کولی شو همدارنګه د ضعیف تیزاب او غیر منحل مالګو لپاره موږ هم داسې محاسبه کولی شو کیټاین د مالګې کیټاین چې دی هغه هم هایدرولیسس کولی شي لکه څنګه چې اناین یې کوي لکه څنګه چې اناین هایدرولیز عملیه ترسره کوي نو کې د مالګې کیټاین هم دا کولی شي او دا هم انحلالیت چې دی هغه شی کوي زیاتوي که موږ د آیرن 3 هایدرولیسس واخلو آیرن 3 نو اوسپنه 3 ده HOH کې واچو امنګ سره FeOH2 plus H ion और बया FeOH2 plus HOH وبوشوي ومن سره براش FeOH 2 plus H ion نو کیټاین هم هایدرولیسس عملیه ترسره کولی شي شرط سایز یې کوچنی کنه چارج زیاتی ځینې فلزات چې دي هغه موږ سره آیوني نوعي جوړي ځینې فلزات دا معلومه شوی چې هغه آیوني نوعي سپیشیز جوړي چې په هغې کې د یو څخه زیات فلزاتونه چې دی هغه شتون لري د هغې مثال هم دغه اوسپنه ده که مثلا ما سره اوسپنه وي مثلا اوسپنه پلس 3 اکسیډیشن سټیټ کې او OH نو Fe 2 OH 2 positive plus 2H دا یونیک نوع ده دا په پای کې یو څخه زیات کیټاینز دي بل مثال چې دی هغه موږ سره د المونیم مثال دی المونیم نو المونیم دا هم آیونیک سپیشیز دی هایدرولیسس نتیجه کې منځته راغلی Al6OH 15 3 positive دا هم یو آیونیک سپیشیز دی نو هایدرولیسس کې وی دا یو ډیره پیچلې پروسه ده او دا کې آینز معلومول دا هغې نه بیا ډیره پیچلې پروسس دی انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانې کې به درسونه کې به موږ فلزي هایدروکساید څخه څه کوو بحث کوو